حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله تعالی چې کله وزیر اعظم شو، امیر المؤمنین مقرر شو، پرایم منسٹر شو، نو د یوزی وزیر د ډایرک معزوله کا چې څنګه وزیر معزوله کا، وزیر رااله ته پوښتنه وکړه و یا امیر المؤمنین زغه د مخکنه په دغه ځای باندې متولی وم، په دغه ځای باندې زه وزیر وم او تاسو ختم کړم، دا ولې؟ عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله ته فرمایي وای ته حجاج ابن یوسف دا ته په دغه ځای مشر کړی وي. هغه متولی او هغه وزیر دی ته ووی وای زه چې کله حجاج ابن یوسف په دغه ځای باندې مشر کړم، د دغه ځای وزیر کړم، دغه نه څو ورځې وروسته حجاج ابن یوسف د دنیا نه لاړې مړ شه او تاسو ختم کړم، دا ولې؟ عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله ته فرمایي وای د ظالم ماتغ چې یوه ګنټه هم تېره کې، د ظلم او د بربریت په دور کې ته یوه ګنټه نه چې 10 او 20 منټه هم تېر کې، دا ستا د بربادۍ دپاره بس دی. اوس تاسو په دې دور کې وګورئ چې یو سړی 24 ګنټې دغه رنګې ټوله زندګي د داسې خلکو سره تېروي چې هغه د الله رب العزت د احکاماتو صراحتاً نافرمانی کوي، صراحتاً بغاوت کوي، نو د هغوی به بیا څه حالي؟ بلکې بعضې بره خلک خو لا پرېږده وزیران شو، MNA شو، MPS دغه پرېږده، لاندې د خپلو ملګرو کې تاسې وګورئ بعضې ملګري ستا داسې دي، بعضې چې هغه ستاسو د سره خیال نه ساتي، په ناروا دې راړئ، دغه رنګې په بېحیایي دې راړئ، په ګناه دې راړئ، په دغه رنګې په نارواو کارونو دې راړئ. هغه ملګري له موږ ټیم ورکوو، دغه رنګې نیکان شو، بزرګان شو، هغو له موږ لته ورکوو، 24 ګنټې به هغو پسې کنځلې کوو، نو زمونږ به څه حالي؟ نو عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله هغه ته وویې وایي تا په دور جاهلیت کې او بلکې په داسې دور کې تا مشري کړله چې هغه د ظلم د بربریت وخو، نو ځکه مې معذوره کړې. دې وجې نه داسې ملګری به ځانله په دنیا کې ګورې چې هغه ملګری ستا د دنیا ملګری د آخرت یې ملګری. تاسې وګورئ ملګری ګپ شپ ورسره لګوي، په لږه خبره باندې ته مشین ونیسي او ویولي ستا، په لږه خبره باندې یې ایسته مړ کړي، یا چکر له ورسره اچي، یا غره ته بوځي، یا بل ځای ته بوځي، او بعضې داسې کیسونه هم پکې راشي چې